کس ویل قسم دی د کرونا کې سم تنګ شو یاره څه کار روزګار هم نشته یار یو ول دی یاره زه په خپله تنګ شوی یم یار زه هم چې څه روزګار شروع کړو داسې به څه روزګار یم مړه چې سړی پکې لږ ښه شو خو شته زه خو ګوره بیخي حالات مې خراب ولې امیره ولې یو بل کار د باندې نه شروع کومه مړه ودېرولم څه شی زه پیري مریدي مړه ته به مې پیر شي او زه به دې مرید شم قسم دی چې دومره پیسې د باندې وګټم اي ټي ایم پکې لاس کړم نور څه نه کوې ته مونږ په چا باندې بوخته کې ولې که ظالمه د خدای دپاره خلک نه کوي ظالمه اي ټي ایم یې مسې نوم دی نو نور پوه شه نور زه درته څه ویم قسم دی چې مزې به کېدل دا ټوله دنیا یې نه کوي یاره خبره دې صحیح ده یار او که نه څه کوو سبا نه په اردو ته به مې پیر شي انټرنیشنل او زه به دې مرید یم اورې او ته ګوره مړه چې په 15 ورځو کې د بنګلې جوړه نه کړې اي ټي ایم به یې نو بس نو خبرې بس راځه به پړانګ بابا بس ته به پړانګ بابا او ته به بالکې شو زه به بالکې زه به ستا بالکې یم راځه بس شوی کار دی زه چې کور ځو سبا نه به خیر سټارټ انشاءالله بس راځه چې ځو راځه یبال کیا او پړانګ بابا کار خو دې را باندې شروع کو خو که کار نو کنه نو بیا دې په دې خټه پټي کې لکه د وړو وغږم پړانګ بابا ته دا ټینشنونه مه کوه ته صرف دمونه خلکو لا اچوه درهمونه به بیا راټولول زمونږ کار دی 17 ګریډ افسر مې درنه جوړ کړو ما تیزار کې حق الله حق او یو خبره مې بله م واوره وایه پړانګ بابا ګوره زما خو زړم درزېږي خپې مضبوطي کا زړه مدرز او زه در سره یم ته ټینشن څه لا کې زګې توله کوه زګې توله کوه حق ته سوری ګورم یاره دا دې ځای کې سوری دی دا ځای مې خوښ دی بس بلکې ورځه پې ونیسه زما دا ډانګې اته یې تیاروه حق الله حق دا کار دې خو کړی دی چې د ځان سره دا الله حق کېنه پیر صاحب خیال کوه چې ته سپي مې رانشي ګورې مړه ته خو دومره غټ پیر صاحب یې ته خو په سپي نه چې په ارشي باندې اجازه اچوه ستا اجازه به چلېږي اوس زما د اجازې نه خو خبر یې که نه ډېر ښه خبر یم صرف خپې مضبوطي کا بالکیا کېنه لږ ساتو پویوم دې ګورې ای الله دې پستر ګړنده کا ګوره کنه ولې نظر دې کار نه کوي وای به شمس ته بخیر علي علي دا خو پته کده ماته کیسه کې وای بلې د سکاوا کرابانه وای خاون مې ورک شوی یو هفته شو کورته ناراضي ځواني مرکه چې راغلی ولا راشه او ګرځیدم پسې او ګرځیدم دا ټول علاقې مې ولټولې وای ته خدای دې بي خو باسي زمونږ غسړې مرک شوی دی علي چې دا ځوانه به یو ځای چرته تلی کې دا بس نه یو کار ولې نه کول ته کې پلان راوته دی بابا دې پړانګ بابا او کنه پړانګ بابا راوته زم چې لا خدا خواندان د په کلاس کې کور ترابلی خدا توري چرګي ضرورت دی وته علي او نه تور چرګ غواړي او کنه انه وهبل ولا کنه چې خواندان مر پیدا شي چې لا شي چې زما شي په طریقه خدای دې دینه چې ورشو لا دې را پیدا کی هاي بالکیا حق بالکیا یو کار نه کومه وایه پیر صاحب دا خواسم نشته چې لږ ځان وته مصروفه کم یار مطلب دا دی که نه ګوره وته چلو عشق لڑائی چلو عشق لڑائی چلو عشق لڑائی کېنه لکه کېنه الله حق 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 الله حق الله او پیرا او پړانګ بابا حق الله پیر صاحب ته کېنه دې غاټ سره مشغول شاوري زه راځم صحیح ده ټیک د بالکیا الله حق غم وسره وکړه پیره بس لاړې تبه و برباد شو اورې دا یوه خو راته زما غبطکه ښکاري او دا یوه راته ټیک ستا غشمشتۍ ښکاري خو زه پیره خدای دې راته خیر کړي لاړم دنه پړانګ بابا خو جوړېدان دي کینې الله حق سلام علیکم جلاتی پیران د ښځو څخه خبرې نه کوې زنانو سره مونږ خبرې نه کوو زه دې ټایم کې ډېر غټ په جلات کې یم حق
الله پیر صاحب ما ته پته ده چې تاسو ډېر بزرګ انسان یې خو زموږ ډېره زیاته مجبوري ده زما خاوند ورک شوی د دې جینۍ خاوند هم نشته یو وای هفته وشو خدا دې پنې کا کې خدا دې پنې کا کې دا سر خوړلې ولې دا کور نه داسې بې پالتو ګرځې بار چې د زنانه ورپسې زړه چې غم مه کوه ستا کار به وشي د خیر څه دې ټایم کې زه ډېر په غټ جلات کې یم دا ټایم به انشاءالله هغوی به د الله راشي زړه به نه چوي خو چې دا ټایم به مې سر خوړلی بالکې چې ته بالکې خدا دې تباه که کوم ځای کې دی یوازې پرېښودم الله ستاسو کار به وشي لاس را دې خوا که چې وګورم چې څنګه چل دی او پیر صاحب که دا کار دی خو نو ډېر احسان به دي را باندې یو هفته وشو چې نه دی واړه پسې داسې خفه دي کون پسې جاړي الله وبشي د خیره سره واړه به دې نه جاړې وای ما ته زارګې وبشي د خیره سره زړه مه وخه لاس خو دې ډېر حالات بیانې خو څوک هم زمونږ قسمت به خرابې انشاءالله را بشي توره چرګه به غورځوې د خیر سره کار دی کېږي وایي پیر صاحب ما خو چرګه نه ده راوړې ما ته څه پته وه هېڅ خبره نه ده چې خاندان د کور ته راشي د خیر سره نو د خیر دا به وړې ته ځان سره توره نه او چې پیسې درکړمه نو چلیږي هر څه چلیږي په دې ټایم کې زه جلات کې مونږ پیسې او توره چرګنینو خو خیر ستاسو د طرفه انشاءالله تعالی یو تعویض در کوم ستا کار به د خیر سره وشي د لاس نه به دې دا یو ګوت مه کوزه کې ځکه چې د دې د لاسه ګورې ستا ټول سیسټم خراب دی پیر صاحب پیسې وانه ډېره مننه شکریه مهرباني بالکې شکر دی چې ته نه یې دې ټایم نو هغوی به راشي بېګاله انشاءالله چې د خیر سره ماسخوتن کېږي ستا خاوند به په کور کې ناسي سر وخلی بر وخلی او داسې کار به وکړې د خیر سره چې په هغه باندې ښه خوراکونه کوه چرګان پې خوره د ګډ لمونه پې خوره یو هفته نیمه دغسې کنټرول کړه انشاءالله ستا په حکومت به پې راشي د خیر سره تاسو ته اجازت دی تللی شئ تاسو الله کاته ونه خرابې صبر وی بالکې خدای دې تباه و برباد که بالکې چته تللی پیر صاحب تا خو د ما نه سم د بوڅو سخی جوړ کو بالکې زړه خو مې وایي چې په دې خټه کې دې لکه د وړو واغږم پیر صاحب دا راته ووایه وختي چې ښځې راغلې وې څه پیسې میسې درکړې که نه اول خو درله په دې در کومه چې زنانه رالې او چې کوم دی تعویضونه مې وله ورکړه او واپس خالي لاسونه لاړ خالي لاسونه لاړې خالي لاسونه لاړې نه څه کېښودل او نه څه پرېښودل وال خو به یې وله خامخا ورکړي څه دې ووې ما ویې وایم سمې پیسې به یې درکړي های بالکې ستا د لاس سره څه کېږي ستا د لاس سره څه کېږي دوا کوه چې اوس څوک بل څوک راشي چې څه نغد دې وباسو پیر صاحب ستا دوا په ټک باندې قبلېږي دوا ووایه چې څوک راواګیر شي خوله به دې کږه شي پړانګ بابا هی پړانګ بابا یا الله سراو یا الله بالکیا السلام علیکم قلاد جلاتی علیکم سلام خبر نه کوي بالکیا پوهېږه بالکیا چې زنانو سره پیر صاحب خبرې نه کوي پیر صاحب ستا راته چا ډېر صفات کړی دی وایي دلې یو پیر دی دبا ولګئ پړانګ پیر اوس مې راماته شولې ډېر لرې نه رالمې زما ده زه به درته تعویضونه وکړم زه به د باندې اجازې واچوم زه به دې دم کړم الله هر څه به دې ټیک شي خیر سره پیر صاحب زما یو چرګه راغی نه چې ما وی هغې له څه وکړه الله وبشي خبره جاري وساته او هغې نه چې را شوم او ورځې نه واړه سکول ته ځي جاړي هغې ګوري هغې جو پیچ داسې تش زنانو سیټ ته پکې کتل نشته دی که نه ته ولې نه پوهېږې دا څنګه دغه ده مړه اوس د چرګو د هغو سره زموږ سویمه ده مړه غله کې نه زمونږ د مال سره کار دی الله پیر صاحب چې څومره پیسې لګي دا به ګودله خو چې دغه چرګه هغوی شروع کړي الله خو واړه سکول ته وړي وو داسې کار به وکړې د خیره سره چې دغه چرګه د الله ورګه زه د کتاب ګورم چې دې چرګه باندې څه چل شوی دی
الله چرګه کې د غټه مسله ده شنډي شوې ده شنډې شوې ده داسې کار به وکړي چې دا چرګه به دې لاره کړي زما بختار پر تاسو څه به وشي واک خبره ته کېته د ډز نه مخکې ممره چرګه به لاره کړي چېته به پیران خراتي وخوره پړانګ بابا او د پړانګ بابا خبرې چې دا خامخا ځای نیسي یو را روانه چرګه به دې انشاءالله دانه دانه انډې اچوي ماشین به یې دانډو ماشین به الو تاسو لاړه اچھا پچا باندې رزړه خېږه بالکل غلې سمو خو بس ملنګان یو ملنګان او پر تاسو به حلاله کوم تاسو له بهر حق الله دې ژوند خسته کو الله دې کو چاله کده لاړه السلام الله فمان جان سره کېدو لگا هلاکو خار باقي خوشي چرګ مرګو ته شروع شو انډې منډې او چرګ اوس په بر سوګ را شو چې غوا مې ورکه شوې ده پرېږ چې دا قصه د نور موږ د کم تازه امر زموږ پر پیسو سره کار دی ای شابه حق الله یا سویلیا ها پیره مریده دا قصه دی را لړې مزیدار مشوره دی را اسه مې نه مانی په مزو به وسري او کنه یار بیګا یار کوړته لا خلک را باندې سم مهربان او غوړې جوړې ورور دار سره را راوړي تاسو چرګان باندې خړلې او چرګان خو دې خړلې دي خو ګوره چې اوس په خو باندې سکیږي د سراوري خبر خو نه ها صحیح ما ویم بس ګوره مړه دې نه په خو اوس میخه خوري چرګان به ګلاسي بالکل دا سټ به کې سټو د چیزو ټایم نشته ها پروګرام سیټ کول دا چیزو چې ځان ته تیار وخه الله 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 زه خو هم لږ جشن پکې نه مناوو مناو کو پکې پیر سه حق زه خوشته دی نه کنه سوګم دې شیخ زه خوشته دی نه کنه مناو کو چلو عشق لڑائی چلو عشق لڑائی چلو عشق لڑائی چلو عشق کینا پزان پیریان مرا ولا سوق موینه نه ګوره ټوله پیری به په مریدۍ کې بدل شي سوګم ویني سوق نشته چې راشي وای خدای وای زری شوم البته کې ته مې 3 بجې یادې کړې وې هغه رانغله دا هغه خاون به کور ته راغلی نو زما هغې خو یوه شپه راغی چرګان مرګان یې وخوړل او بیا یې پته مو نه لګېده ورځم دې پیر صاحب نه معلومات کوم که چېرته الله یې را پیدا کړي لکه دا خو بیا را روانه ده پیره کور ودانې در روانه ده خدای پاک دې ته خیر را پېښ کړي حق الله مالکیا څو ګونې دی د ځان سره پیر صاحب ما وې ګاګ را روان دی حق الله علیکم وعلیکم السلام بلکې دا پوهه که چې پیر صاحب د زنانو سره خبرې نه کوي حق پیر صاحب زنانو سره خبرې نه کوي یا پیر صاحب زما دغه سړي خو پته ونه لګېده یوې شپې له راغلی و د 3000 روپو خوراک یې وکړو چرګ یې وریجې ورسې وخوړلې وقت چې ورک شوی ورک دی خیر بشه خدا به خیر کې دا سر خوړلې به کور ته راشي زه در اورې که د علاج کې لږې نښې ګورم چې څه قیصه پیسه ده مالکیا ګوره چې چل رانه زده کې د مرګ او د ژوند څه پته نه لګي او که نه پیر صاحب ستا خاوند خو د کور نه باغې شوی دی خاوند دې بیخي په شړه باندې سر دی غرقه شومه خاوند دې شړه باندې سر دی او داسې کار به وکړه ورکه زه دا باقي کرښه ګورم چې څه قیصه پیسه ده والکیا لانجې به نه جوړه ګوره ورته چې څه کېږي ته به داسې کار وکړې چې دا پیره د کله خاوند درشي کور ته نو ته به وده چې کوم دی یو ډانګې دله د مومه بالکیا څه چل دی ټوپونه مه وخه پیریان بره تیر شو پیریان تیر شو خیر د زنا سیمه پیر صاحب ناست دی ډانګې دله د مومه او چې څنګه کور ته لاړ شي څه چل دی دا فیصله غلی کېنو د پیر صاحب په منځ کې مره دانګه ګستاخه ځان را باندې خرابه خوله بنده که داسې کار به وکړې چې ډانګې دله د مومه او هغه ډانګه به کور ته ویسې او چې څنګه خاوند راشي کور ته نو بس ایسته کې به چې کم دی نو ویې تړه د لاس کرښې مې دا وایي چې ویې تړه بس راکې د پیاله کم منځ کې مرو پیر صاحب ته لانجې مه جوړوه ګاګ پې مه خرابوه پیسې پیر صاحب د ډانګي نه پیسې د خو ډانګي نه بغیر به دا مسله حل نشي څه چلو دا نه حل کېږي د لاس کرښې مې دا وایي نو ته به داسې کار وکړي چې ډانګې دله د مومو هغه به ویسې او د خیر سره چې د شپې څنګ سړی راشي و به یې تړې بند په بند
او هغه ډانګې به ورته را شروع کړي د هغې سره به انشاءالله ستا خاوند تا سره چې کوم دی د غلامۍ په شان وخت تېروي زه دا خو اسانه ده بس تم کرانې پیر صاحب ډانګې الله بالکیا پیر صاحب زه خو هم دا ډانګې راکړه چې شتې دې زنانه له دم ګمه والا ډانګې والا پیر صاحب راکړه چې د دې دې ملجا چې د دې زنانه د سره کور کیږي چې د دې زنانه د کور ماحول برابر شي او کنه ته ډانګې کافي دی یم دا ډانګې ډېر مضبوط دی نو خدای دې پیر صاحب ته خیر وکړي دا ډانګې والا او بېګاره اوس خپل عمل وکړه په کور کې وی پیر صاحب الله دې خوشحاله وی غر کې شوم دا خو جانانې دی علي وای وای بالکیا دا څوک دی بالکیا د دنیا چرګان درانه وخوړل وای داسې پاټونه دې سړو له ورځي ښه دومره پیسې او دومره چرګان وي الله دې تباه او برباد کړه ته به کور ته راځې که نه ورېږه هر ګوټ کې چې پټ شوی تا به الله راولي